بسم الله الرحمن الرحيم. محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. يعني مخکې دا خبره وویل شو چې په قراء باندې په قرآن شریف په ویونکو باندې د قرآن شریف د زده کولو نه د قرآن شریف د ویلو نه مخکې دا خبرې ضروري دي چې دې مخارج وپېژني او صفات وپېژني. څه وپېژني او وجه ذکر کړی و چې دا مخارج او صفات ځکه وپېژني چې دې د قرآن شریف چې کوم فصیح لغت دی دا په صحیح طریقه سره ادا کړي. نو نن چې کوم شعر مونږ ویلو محرر التجوید، محرر دا اصل کې محررین او محرری اصل کې سو محررین او خود اضافت د وجنا دا نون ته غرزیدلی دا د جمع مذکر سالم صيغه ده. تحریر ویل شي په عربی کې د یو سیز تحقیق کول او یو سیز مضبوطول. نو فرمایي چې مخارج مزده کی او صفات مزده کی نو دې سره سره دا قراء محرر التجوید ماهران شي په تجوید کې، ماهر شي په تجوید کې. ځکه په یو حدیث شریف کې راځي چې الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، چې کوم د قرآن شریف ماهر قاری دی هغه به د مقربین فرشتو سره چې کوم غټه فرشتي دي سلور دا غي سره به چې کوم دی یعنی په درجه کې د غي برابر دي دومره درجه ده. نو جزري سه وای چې په داسې حال کې چې دا قرآن شریف ویون کې ماهران شي د تجوید، د سم ماهران شي تجوید تاسو ویل دي یو سیز مضبوطوالی ته او د یو سیز خيستوالی ته ویل شي. او د قراء په اصطلاح کې چې ټول تعریفونه راجمه کې سو کوئی دا تعریف دی سو کوئی هغه تعریف دی، خلکو دا د خپل تعریفونه کړی دي. چې څونه تعریفونه تاسو ډېر کتابونه وګورئ کنه هر چا د خپل ځان نه یو تعریف کړی دی، خو چې دا ټول تعریفونه رايوځي کې د خلاصه ده چې حرف د خپل مخرج نه د صفاتو سره ادا کی او بغیر د تکلف نه، بس حرف د خپل مخرج نه صفات ټول صفات سره کوم د کی راځي بغیر تکلیف نه ادا کی دی لسوي بدا تجوید تعریف. دا زدکیږي څنګه تجوید دا کتابونه نه زدکیږي بلکې دا د استادانو نه زدکیږي، د هغه استادانو نه چې هغه د تجوید او قراءات استادان وي او د هغه ادایګي دا صحیح وي. نو انسان د هغه استادانو نه تجوید ادایګي زده کولی شي. صحیح شو؟ نو محرر التجوید په داسې حال کې چې د قرآن شریف ویونکي قاریان شي ماهر شي په تجوید کې. والمواقف، مواقف دا د وقف جمع ده او په لغت کې چې کوم دی وقف ویل شي منعته، وقف څه ویل شي منعته یعنی په تجوید کې ماهر شي. والمواقف او کم ځای کې چې وقف کېږي په هغې کې ماهر شي، یعنی د وقفونو ځایونه مو پېژني چې دې ځای به وقف کوم او دې ځای به نه کوم. بیا وایي وما الذي رسم في المصاحف او د هغه صنم دی خبر شي او په هغه څه کې دی ماهر شي. رسمه چې لیکل شوي دي، رسم رسم ویل شي اثر ده، اثر ډېرې معنی راغلي دي خو بس اثر نشان. او هغه څه چې لیکل شوي دي په المصاحف او مصاحفو کې، مصاحف دا جمع د مصحف ده او میم باندې زبر زیر پیش درې معنی ویل شي، مصحف مصحف مصحف. او دا د ابوبکر رضی الله تعالی په زمانه کې مختلف ورقونه مختلف پاڼې راجمع شوي او بیا دیله نوم کې خودل شو مصحف. د ابوبکر سے په زمانه کې د قرآن شریف د سنو میخو مصحف. دا قرآن شریف ولې راجمع شو؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې یو سړی و مسیلمه کذاب باندې مشهور دی، د نبوت دعوا کړی او یو ځل نبی علیہ السلام ته خط راولېږلو وی من مسیلمه رسول الله الى محمد رسول الله سلام علیک اما بعد.
وې د مسلمه ځان ته د پیغمبر وي وې داغه طرف نه چې هغه د الله رسول دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې محمد صلی الله علیه وسلم دغه خط دی چې پتا باندې سلام وي او فإني أشركت في الأمر معك زت اثر نبوت کې شریک ما فإن لنا نصف الأرض نمز مکه زمونږه ده ولقريش النصف او نیمه چې کومه قریش ده ولكن قريش يعتدون ده بزن بکواس کول یو صورت نازل شنو ده والعصر صورت مبارک ده خپل یو دغه جوړ کړ هغه چې کوم آیتونه جوړ کړی دی کې وی مانګه کوي مانګه کوي ته څنګه مانګه کې تش وګونه دي یو وخت شه خېټه دی دا د وخی وا سبق واس به ځان نه کو دغه شان والذاريات ذروه فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا د بازان سبق واس جوړول والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا ها چې څو وړاږي غون کېو والخابزات خبزا دا دغه کوم دی نو د ځان ته پیغمبر ویلو نو په اوله زمانہ کې نبی علیہ السلام ودل واپس د خط جواب ورېګلو چې من محمد رسول الله الى مسلمه الكذاب چې نبی علیہ السلام د طرف نه هغه مسلمه چې دروغجن پیغمبر دی هغه ته خط دی او السلام علی من اتبع الهدى سلام دی په هغه چاوي چې هغه هدایت والي هدایت اتباع کړی دا اما بعد او ته چې زمکه مونږ تراکا فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده دا هو الله تعالی زمکه دا هغه چې چاله وړي ورکی نبوت مشری والعاقبه للمتقين دا خطوه نبی رسول الله نو رسیده برحال ډیره مودا د کفر او د حرامیتوب جاری خو بیا د ابوبکر سه په زمانہ کې دا خبره ډیره زیاته شوه نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د پاسې شو او دې تختیدل په دغه جنگ کې تقریبا د مسلمانانو نه 2.5 بلکې 1200 کسان وفات شو شهیدان شو 1200 کسان شهیدان شو بیا یو ځکه دې تختیدلو یو باغ وغه تنه وته مسلمانانو مفسرونه وته او هغه ځکه د مسلمه او د ملګری ټول مردار کړ دغه وجنه دغه باغ ته بیا حدیقه الموت وي خو په دغه جنگ کې چې څنګه دې مړ شو د ملګری مړ شو په دغه کې وسو قاریان د قرآن شریف دا شهیدان شو ان شاء الله كتاسو قراءه السبعه وهي التقر قصيده ريده هيك شاطبي سيبوي وكان بأسا على القراء مستعرا دغه وخت په قراء باندې ډیر سخت حالت راغی ځکه د قرآن شریف قاریان خودونه نو ځکه صحابه سره تجارت والو زسوالو زراعت والو ډیر کم ډیرو صحابه ځان وزګار کړو د علم لپاره او بهرحال د دنیوي معاملات مغي کول نو وسو چې حافظان قاریان شهیدان شو دغه وخت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی ابوبکر سره ترای او ته فرمایل چې ډیر زیات صحابه چې حافظان قاریان او شهیدان شو نو زما خیال لازم قرآن شریف راجم ابو بکر سے ورته ویل چې کوم یو سیز نبی رسول الله نه جمع کړي موږ ته حکم نه درا کړي هغه کار ولیو برحال عمر سے ورته دا کار وکاو زما په الله قسم وی چې دا کار خدي تر دې چې الله تعالی د ابو بکر صدیق سے سینه کولاو کړل او غاړه کې خوله نو زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ وروختلو او هغه باندې د قرآن شریف راجم وګدا کیسه ده ان شاء الله الفرید کې بیا تاسو اخر کې مو وای بیا ابو بکر صاحب د وفات نه وروسته دغه نسخه چې کوم ده د عمر رضی الله تعالی عنہ سره او بیا د عمر صاحب د وفات نه وروسته دا نسخه ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها سره دا د عمر صاحب لورم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي و نو بیا د عثمان صاحب په زمانه کې دغه نسخه چې کوم ده د حفصی بن راوړل شو او دغه بیا د زید بن ثابت سے دوباره مرتب طریقې سره ولیکله او دا نن سبا چې کوم قرآن شریف موږ سره موجود دی د عثمان صاحب هغه جمع ده چې هغه سره موږ ته رسیدلې ده ها دی وجه عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی جامع القرآن وي دا عثمان صاحب د اکه نسخینا چې کوم د ابوبکر صاحب زمانه کې لیکل شوی و بعض روایتونو کې چې 15 نسخې تیار کړي بعض روایتونو کې 8 راغلي دي او بعض چې کوم دی روایتونو کې 3 راغلي
او یو عالم چې کوم دی شپږم ذکر کړی چې شپږ دی نو بیا یو علاقې ته دغه نسخه ولېږله مدینه ته مکې ته کوفې ته بصرې ته شام ته یمن ته بحرین ته بعض روایتونو کې چې کوم راغلي او یو عثمان صاحب د خپل تلاوت د لپاره پرې ښودله هغې ته مصحف امام وایي هغې ته څه وایي چې عثمان صاحب په کې تلاوت کولو هغې ته څه وایي مصحف امام بهرحال بیا هغه ټولې نسخې چې څونه په دنیا کې رایج وي هغې ټولې ختمې کړي عثمان صاحب هغه وسوځولې ختمې کړي او صرف دا نسخې پاتې شوې چې کوم عثمان صاحب دې ولیکلې او ار علاقې ته صحابي مو لېږلو او دغه نسخې مو لېږله او خلکو ته یې ویل چې په خپلو علاقو کې صرف د دین سبق ووایې او دا لیکل ځان سره وکړي چې کوم نورې دي ختمې کړي په دې طریقې سره دا قرآن شریف چې کوم دی بیا موږ ته راورسېد په ګرانه باندې شوي دي نه په اسانه نه شي نو فرمایي چې صرف دا نه چې انسان تجوید زده کړي او بس خبره پرېږدي دغه ځای کې محرر التجوید دي ماهران شي بس کې والمواقف او چې کوم ځای باندې وقفونه کېږي په هغې کې ماهر شي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ به د نبي علیه الصلاة والسلام نه ایتونه زده کولو ته تلو نو موږ به د هغې احکام هم زده کول او وقف هم زده کول چې کوم ځای کې وقف وکړو کوم ځای ونه کړو نن سبا خلک صرف قرآن زده کوي وقف مکب نه ټسوي چې کوم ځای کې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې موږ به احکام هم زده کول او چې به کوم ځای کې وقف کېږي دا هم زده کول دې وجې نه غالبا عمر صاحب بیا د ده زوی په 12 کاله کې صرف سورې بقره ویلې ده صرف سورې بقره څونه وخت کې ویلې ده 12 کاله کې یا 8 کاله کې پلار یې ته زوی 12 بس زه پکې غلطۍ کوم یو 8 کاله کې ویلې یو 12 کاله کې ویلې ځکه چې به وقف هم زده کو احکام هم زده کول باقي به عمل هم کولو بیا مخکې الله تعالی دې موږ شان نصیب و دې وجنه فرمایي چې محرر التجوید ماهران شي په تجوید کې والمواقف او په وقف کې ومن الذي او په هغه څه کې ماهر شي رسمه چې لیکل شوي دي یا رسمه تشدید سره چې ډېر تکلیف سره لیکل شوي دي ډېر کوشش سره ځکه ډېر کوشش کړی صحابو او لیکل کړي په المصاحف مصاحفو کې اوس کې لیکل کړي دي او مصاحف جمع مصحف شو او څه ته ویل شي ابو بکر سے په زمانه کې چې د قرآن شریف راجمع شو او دا غونډه کیسه مې ورته وکړه دې کوم ذهن ته صبرې وته کنه په مصحف کې څه زده کی قرآن شریف رسم کې څه زده کی وي من كل مقطوع وموصول بها هغه ټول کلمات من كل مقطوع چې په قرآن شریف کې مقطوع لیکل شوي دي جدا جدا لکه ګوره ان لا دا چې یو ځای کې څه وایي الله لیکن کله کله په قرآن کې حمزه لام زبر لام زبر الف زبر لا وي الله چې ان لا لیکل شوي دی مقطوع وي دا څه وایي او چې الله یو ځای لیکل شوي بیا دا ډېر کلمات دي امن خلق السماوات شلمه سپاره شروع کېږي نو امن یو ځای دی دې له څه ویلی شي موصول او چې ام جداوي من جداوي خير ام من اسس بنيانه نو ام جداوي من جداوي له مقطوع وي دې له څه وایي اما په قرآن کې ارزه کې اما یو ځای دی و اما نرينك بعض الذي ان جداوي ما جداوي نو چې کوم کې یو ځای وي هغې ته څه وایي موصول او چې جدا جدا وي ګوره وقضا ربك الا تعبدوا الله یو ځای دی خو کله کله ان جدا دی لا جدا دی لکه سوره یاسین کې راځي ان لا تعبد الشیطان نو ان جدا دی لا جدا دی الله وي نو چې یو ځای لیکلی شوي هغې ته څه وایي موصول او چې جدا جدا وي نو ته به دا خبره پېژنې چې په قرآن شریف کې کوم کلمات مقطوع دي کوم موصول دی په جزریه کې خپل باب شته باب معرفت المقطوع والموصول خپل باب شته جزري صاحب ویلي دي چې کوم کلمه مقطوع ده جدا جدا لیکلی شوي ده کوم موصول لیکلی شوي ښه نو قاري صرف دې ته نه و چې مخارج زده که صفات زده که نه بلکې دې کې ماهره کېږي دې کې به څه کېږي د وقف ځایونو کې به ځان مهارت حاصلوي او درېیم نمبر به څه کې مهارت حاصلوي رسم کې څه کې په دې به ځان پوهېږي چې دا کلمه رسم کې څنګه لیکلی شوې ده خبره پوهېږي دغه شانتې وتاء انثا بای ځایونو کې د تانیث داوي د مؤنث دپاره چې راځي لکه رحمتون دی څه دي نو دې باندې تاسو وقف کوئ څه کوئ لیکن په قرآن شریف کې لس کسو ځایونه دي کې تا اوږده لیکلی شوې ده لکه کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک دا رحمت د اوږدې تا سره دی اولئک یرجون رحمت الله سوره بقره کې اوږدې تا سره دی
ویږي ورحمت ربک خیر مما یجمعون پنځمه سپاره کې راغلي دي د وګړي تاسو سره دي نو بعضی کلمات داسې دي چې د ګول تاسو سره دي لیکن قران شریف کې د وګړي تاسو سره لیکل شوی دي قران شریف کې صرف رحمت نه دی نعمت هم دی واذكروا نعمت الله علیکم د وګړي تاسو سره دي لیکن عام نعمت د سره دي ګول تاسو سره دي لعنت د ګول تاسو سره دي لیکن قران شریف کې د وګړي تاسو سره لیکل شوی دي امراه د ګول تاسو سره دي لیکن قران شریف کې د وګړي تاسو سره هم دي امراه نوح و امراه لوط د وګړي تاسو سره دي نو وی وتاء انثى او هغه تا چې وی د تانیث د مؤنث لپاره ولم تكن تكتب نو نه لیکل شوی بها په ګول ها سره د تانیث خو لیکل شوی نه د ګول ها سره لم تكن تكتب بها چې نه لیکل شوی په ګول ها سره دا ټول خبرې د قراء د لپاره د قاریانو د لپاره د ضروری دي چې خبرو باندې ځان کوي دلته په دې شعر کې پړومبنه جمله کې بها راغلي دي وتاء انثى من كل مقطوع وموصول بها وتاء انثى لم تكن تكتب بها نو بها التم دي بها دي تم دي دته علم عروض کې څه کم دي جناس وي جناس په دوه قسم دي یا لفظي یا خطي وي دلته جناس لفظي دي او خطي دي یعنی په ویلو کې بها بها دي او خط کې بها بها دي کله چې لیکن معنی جدا ده دلمنی بها معنی جدا ده او دویم بها معنی ګوره ورته من كل مقطوع وموصول هغه ټول کلمات چې په قران کې مقطوع دي او موصول دي بها کې اشاره قران ته ده بها کې اشاره چاته ده وتاء انثى او تا د تانیث ته لم تكن تكتب ندل کله شوی بها کې اشاره ده ګول هاته بها په ګول ها سره دله جناس ویل شي لفظي او خطي دوانه شي دا په اشعار کې راځي او دا د شعر د محسنات نه دي خيسته وسره شعر ښکاري ډیرو شاعرانو دا شعرونه ویلي دي چې هغه کې یو کلمه بار بار راغلي ده او معنی جدا ده چې دا شعرونه ورزي چاته ها ندرسي بعضي شعرونو کې اخر ته بس یو لفظ راغلي وي بعضي اشعار کې ډیر راغلي وي خو جناس دی ویل شي په اخر کې یو لفظ راغلی وي اکه شانتي دا غبل ټوکړې په اخر کې راغلي وي او معنی دوانو جدا وي معنی دوانو جدا وي صحیح شو نو یو شعر عربي کې راغلی او دا بهترین جناس دی وی لست تاج العارفين تنی تاج دا عارفانو یعنی ته اوچت عالم دغنی بلکې انت عارفین ته شرمي زم په مینس کې وګوره عارفین التم دی عارفین دلتم دی عارف فی جن دن کې ته بل معنی کې راځي لیکن دا دویم عار شرم ته ویل شي نو دا جناس دی ویل شي چې الفاظ یو شانتي خو معنی سمي یو بها کې اشاره قرآن شریف ته شو دی بل بها کې ډیر اشعار راغلي دي خاطر دا پښتو ښه شاعر دی نو هغه یو شعر کې د خپل نوم ډیر زیات استعمال کړی دی وی خاطر خو دې خاطر کوي خاطر ستا د خاطر دا یو لیدل دي ته هم لک خاطر د خپل خاطر په خاطر وکا ډیر راوستي دي او ډاکټر شیر علي شاه رحمت الله علیه الله تعالی قبر د نون ډکی غیبه یو شعر ویلو اردو کې دی پونچ دا په د اردو کې بنگلو ته ویل شي نو یو خزه خپل بنگړی خي او بل کس خزه راغلی او غي پټ کړل نو خزه یو شعر وی یهار کیتی وہ پہنچی کوئی کم بخت آ پہنچی پہن کر پہنچ میں پہنچی نہ جانے اب کہاں پہنچی سو زله بکر راغلی خو معنی بدل اداري صحیح شو خو چې اخر کړه چې دله سویل شي جناس دله بیا سویل شي دا چې بنور اشعار وی چاته نور ورزي چاته ورزي نور زبست دا ډیر ده ها ویل نه